سلامونه، زه اسحاق خان یم. نن مو شاسوار میلمه دی. شاسوار په کم عمر کې موسیقي پیل کړې، خو اوس تبلیغي شوی. دا چې ولې په اړه یې ورسره غږیږو. شاسوار سلامونه، که په پیل کې راته دا ووایه چې تاسې د کوم ځای یاست او موسیقي مو څنګه پیل کړې وه؟ تعلق د ثوابۍ جلبۍ سره تا ساتمه او وخت مې ژوند مې په کراچۍ کې کړی دی او بیا مې شوق چې کوم دی ډېر زیات د تعلیم نه د فن سره پیدا شو. فن ما د کراچي آرټس کونسل اف پاکستان چې کوم دی د هغې نه زده کړه وکړه. استاد ظفر علي خان صاحب زما استاد او بیا مې ژوند چې کوم دی د خیبر پښتونخوا نه شروع کړو، د سینګینګ او د فنکار د هنرمند چې کوم دی دا ژوند ما شروع کړو. تاسې خو په فلمونو کې هم کار کړی که څنګه؟ واو جی، فلمونو کې مې کار کړی، تقریبا یو 10 فلمونو ما کار کړی دی او یو اردو فلم و رسم چې هغه په رسمونو باندې جوړو، د پښتو جرګه، د پنجاب جرګه، د څومره چې جرګې دي د هغې خلاف بیا دی جنګي رسم و. زه پکې بیا د جرمني نه راځم او یو ډېر لوی فلم و، خو بیا هغې سره سره ما الله رب العزت راته د توبې توفیق راکړو. او څومره وخت تاسې د فن سره تړلی وئ؟ 1.5 کاله چې ما تېر کړل. اوس تاسې څو کلن یې؟ ټول عمر چې زما تقریبا 6 ساله دی، 6 کاله دی. شاسوار، آیا تاسې تیر ژوند پسې خفه یې؟ نه جی، داسې خبره نه ده. هغه ورکړم د الله وه، دا هم د الله ده، داسې نه ده جی. د الله نه کېږي، د الله د غیر نه کېږي، بالکل نه کېږي. خفه په دې یم چې ډېر ضایع او ډېر فضول وخت مې تېر کړی دی. داسې نه ده چې فن ته کنځا کوم، داسې نه ده چې فنکار ته کنځا کوم، داسې نه ده چې هغې ته بد وایم، خو بس زما چې کوم هغه رننګ او هغه منډه تلډه وه هغه غلطه وه. داسې نه ده چې فنکار چې کوم دی غلط دی. فنکار چې کوم دی زما بچو ته، زما را روان کل ته ډېر ښه سبق ښایي. داسې نه ده. دا شاعران چې کوم دي، دا اشعار چې لیکي، څومره لوی لوی شاعران تېر شوي، رحمان بابا، غني بابا، داسې نه ده چې هغو غلطه شاعري کړې، نه جي. خو زمونږ هغه لاره چې کوم وه، زمونږ هغه چې کوم روانګي چې کوم وه، هغه لاره مونږ غلطه نیولې وه. نو بس په هغې باندې جاړم، خفه شم چې آیا دا ما ډېر زیات غلط کړي دي. اوس هم ستاسې مینهوال تاسو سره هماغومره مینه کوي؟ او د هغې نه زیاته. څوک راته قاري صاحب وایي، څوک راته مولوي صاحب وایي، څوک راته امیر صاحب وایي. ډېر زیات خوشحاله شم په دې باندې. آیا له نورو هنرمندانو هم دا توقع لرئ چې تبلیغ ته راشي؟ یاره جي، ټول لوی امید خو رحیم شاه دی جي. ماشاءالله د 4 میاشتو اراده یې کړې ده او ډېره پخه اراده یې کړې ده. انشاءالله یو پروجیکټ دی چې دا مکمل شي، انشاءالله زه به د الله لارې ته راځم، زه به دا هر څه پرېږدم. قدرمنو دوستانو، دا و زموږ نننۍ خپرونه. تر هغې چې بیا هم د یو تکړه هنرمند سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم، اجازت غواړم. د خدای په امان.